اوس په دې میاشت کې زموږ او ستاسو څه ذمہ داریانې دي؟ مسلمان په دې میاشت کې څه کوي؟ نو د ټولو نه اول خو دا چې الله دې ماته هم توفیق راکړي او الله دې تاسو ته هم توفیق درکړي. لومړنۍ ذمہ داري د هر مسلمان دا ده چې د دې میاشتې احترام به کوو، عزت به کوو او د دې میاشت د بې حرمتۍ او د بې احترامۍ او د ناقدرۍ نه به ځان ساتو چې الله پاک ورله دومره عزتونه ورکړي. په خپله اندازه ولګوه چې الله پاک ورله دومره عزتونه ورکړي دي، نو بیا په ما او په تا باندې دا نه ده لازمه چې موږ د دې عزتونو خیال وساتو. اوس د دې مبارکې میاشتې د ادب او د احترام او د عزت او د قدر طریقه څه ده او د دې بې حرمتي او ناقدري څه ده؟ د دې د عزت او د احترام طریقه دا ده چې په دې میاشت کې د ګناه نه ځان بچ کړه او د دې میاشتې ناقدري او ناشکري او بې احترامي هر مسلمان چې په دې میاشت کې کومه ګناه کوي نعوذ بالله نو دا د دې میاشتې ناقدري کوي احترامي کوي. د کومو ګناهونو نه به ځان ساتو، د کومو ګناهونو نه به ځان بچ کوو؟ نو زما ګناهونه ما ته معلوم دي او الله ته معلوم دي او په تاسو کې د هر ملګري ګناه هغه ملګري ته په خپله معلومه ده او الله ته معلومه ده. نه هر سړی دې دا سوچ وکړي نعوذ بالله چې په ما کې کومه ګناه ده، لږ یې مراقبه وکړي. دروغ راکړي، چغلي ده راکړي، غیبتونو عیب دې راکړي، نورو مسلمانانو سپک کتل دې راکړي، د بدنظرۍ ګناه ده راکړي، د بدزمارۍ ګناه ده راکړي، د بدشونایي ګناه ده راکړي. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. نو دغه ګناهونه اول ځان ته رامخې ده کړو او بیا د الله نه وغواړو او د الله په فضل سره د دې ګناهونو نه ځان وساتو. زه څه یم او تاسو څه یئ چې د رجب میاشت به داخله شوه. رجب میاشت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب كان يقول اللهم بارك لي في رجب وشعبان وبارك لي في رمضان. اے زما ربا د رجب دا میاشت کې هم راته برکتونه نازل کا، دا را برکتی کا او د شعبان میاشت هم را برکتی کا او د رمضان میاشت هم را برکتی کا او د برکتی کې دوه معنا دغه ده چې په دې میاشت کې به د دې میاشتې د ناقدرۍ نه وساته او د دې میاشتې د ادب او د احترام توفیق ماته الله پاک موږ تاسو ټولو ته په خپلو قدرتونو سره د دې میاشتې د عزت توفیق نصیب کړي. وګورئ دا خبرې هله کېږي چې زړه کې احساس او اوده زړه او په پټو سترګو او په اوږدو دماغ وګورئ نه کېږي. ځان به رایښې، ځان به رامتوجه کړي، یو درد، یو سوچ، یو فکر، یو غم، یو احساس په زړه کې را پیدا کړي چې زما په محله کې، زما په خاندان کې، زما په کور کې زما فلاني ورور پروس کالي و څه کالي نشته. اوس که دغه د زه د ګناهونو نه ډک یم د سر نه والا د خپو ګوري، که دغه میاشت مې راباندې تېره شي او مخکینۍ میاشت مې راباندې د رمضان رانه شي بیا به څه کوم؟ ځکه خو نبي علیه الصلاة والسلام منبر ته د خطو په وخت کې 3 ځله امین ویلی دي. صحابه کرام تپوس کړي ولې یا رسول الله؟ وی جبریل راغی او 3 خیرې یې وکړې. یو خیره پکې دا وکړه چې ستا په کوم امتي باندې د رمضان میاشت راشي او دې په خپل رب باندې ځان ونه بخي دې هلاک او برباد شي. او ما بیا امین نو الله پاک دا احساس، دا درد، دا غم او دا فکر اول زما پس کې را پیدا کی او بیا دې الله پاک تاسو د ټول بزرګ کې را پیدا کی. نعوذ بالله خفقی ګبانه اول روجمات په فکر کې ورډوب شو، بیا د بشمنو په فکر کې ورډوب شو او بیا چې د 15 وروري بیا د اختر د جامو، د وسکټونو، د کپړو، د هغه فکر کې لګیا شو. د رمضان میاشت په دې لوبو کې رانه تېر شي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.